الله رب العزت د مسلمانانو امداد دا په هر ځای کې کوي. که د دنیا هغه سر دی که د دنیا دې سر دی، لیکن الله رب العزت د مسلمان امداد دا په هر ځای کې کوي. تاسې وګورئ څو ورځې مخکې چې پاکستان په انډیا باندې حمله وکړه، نو الله رب العزت پاکستان له فتح ورکړه. الله رب العزت پاکستان له یو عزت ورکړه، مسلمانانو له یو عزت ورکړه. دا د الله رب العزت خصوصي امداد دی. که ته د انډیا او د پاکستان موازنه وکړې، نو انډیا د پاکستان نه په څو چنده باندې دا په هر شي په اعتبار سره دا اوچته ده. که د آبادۍ اعتبار سره وګورې، که د معیشت اعتبار سره وګورې، که د تعلیم اعتبار سره وګورې، که د نظام او د جمهوریت اعتبار سره وګورې، نو انډیا دا ډېر اوچته ده. لیکن بیا هم الله رب العزت پاکستان له فتح ورکړه. تاسو وګورئ د انډیا او د پاکستان آبادي نو د انډیا آبادي دا 1.4 1.4 ارب ده. په دنیا کې د ټولو نه زیات خلک دا په انډیا کې اوسېږي. دا 1 نمبر ملک چې دومره ډېر خلک دا په انډیا کې اوسېږي. او پاکستان دا 240 میلیون خلک دا دلته اوسېږي، دا 5م نمبر ملک دی. نو انډیا زموږ نه د خلکو په اعتبار سره، د پاپولیشن په اعتبار سره زموږ نه 15 ګونه زیاده ده. بیا هم الله رب العزت پاکستان له بری او فتح ورکړه. که د معیشت په اعتبار سره وګورې، نو په 2024 کې د انډیا جی ډي پي تاسو وګورئ، د هغې تقریبا 3.7 ټریلیون ډالرز د هغوی معیشت، او تقریبا 5م نمبر ملک په دنیا کې، او 5م نمبر ملک په دنیا کې چې دومره قوي معیشت دی. د پاکستان معیشت تاسو وګورئ، نو په 2024 کې د پاکستان معیشت دا تقریبا 350 بلیونو دیو. په هغه وخت کې د معیشت سخت چیلنج چې کوم د هغه مقابله یې کوله، نو دومره موږ شاته او هغه زموږ نه په ټریلیون کې دي. 3.7 3.7 دغه رنګې زموږ نه دومره مخکې دي. دا د پاکستان معیشت او دا د انډیا معیشت دی. بیا هم الله رب العزت پاکستان له فتح ورکړه. دغه رنګې تر پوجي قوت وګوره، پوجي طاقت ته تاسې وګورئ، نو د انډیا دا 3 یا 4 نمبر ملک دی، طاقت پذیر ملک دی. هندوستان او انډیا دا په دنیا کې اټمي طاقت دیو سره سره د پوجي طاقت دیو سره ایڈوانس ټیکنالوژي چې کوم دا الله رب العزت دیو ورکړې ده. دا 4 نمبر ملک دی د پوجي طاقت په اعتبار سره. او پاکستان دا ډیر شاته دی. بیا پاکستان چې کوم دی دیو مضبوط فوجیان دی، مضبوط طاقت دی، د ارمی او قوت دومره مضبوط دی. لیکن بیا هم د انډیا او دغه د هندوستان فوجي طاقت ته نه رسي. بیا هم د الله رب العزت په امداد سره الله رب العزت پاکستان له فتح ورکړه. دغه رنګې تعلیم تاسې وګورئ، نو د تعلیم په اعتبار سره هندوستان دا 77% دا ایډوانس دی زموږ نه. دغه رنګې د خواندګي د دیو وګوره تاسو، نو دا 77% ده. دومره ایډوانس د دې ایجوکیشن دی. دغه رنګې په هر شي په اعتبار سره چې تعلیم سره کم اشیاء ریلیټډ دي، دا انډیا دومره ایډوانس ده زموږ نه. زموږ پاکستان دا تقریبا 59% دی. 59% د دې خواندګي ده. تعلیم په اعتبار سره دا 59% دی زموږ تعلیم. هغه هم ټوټه پوټه تعلیم دی. نو موږ دومره شاته یو، لیکن بیا هم الله رب العزت پاکستان له فتح ورکړه. دغه رنګې ثقافت ته تاسې وګورئ، نو ثقافت په اعتبار سره پاکستان او هندوستان دا تقریبا چې مشترکه طور باندې یو تاریخي پس منظر لري. دواړو تاسې وګورئ، د دواړو موازنه وکئ، نو دلته هم د زبان په اعتبار سره دلته هم اردو ویلی کېږي، هلته هم اردو ده. دلته هم هندي ویلی کېږي، هلته هم هندي ده. پنجابي دلته هم ده، هلته هم ده. سندي دلته هم ویلی کېږي او هلته هم ویلی کېږي. تقریبا چې دواړه د زبان په اعتبار سره دواړو ثقافت یو شانتې دی. دغه رنګې د خوراک په اعتبار سره دا د پاکستان او د انډیا د هندوستان هر څه یو شانتې دي. نو دا یو تقریبا دا یو شی داسې دی چې زموږ او د هندوستان دا مشترک دی. بل 4 نمبر تاسې وګورئ، سیاسي نظام. نو د هندوستان سیاسي نظام دغه رنګې د جمهوریت په اعتبار سره دنیا کې انډیا 1 نمبر باندې ده. د دې جمهوري نظام دا انتهایی قوي او مضبوط دی. او د پاکستان جمهوری نظام پارلیمانی نظام
دا تاسو پته چې په دې کې شاته ګورنمنټ او پوج چې کوم دی کې دا مداخلت هم کړی نو د مضبوطه دومره نه ده لیکن د انډیا او د هندوستان جمهوریت دا بالکل قوي او سټرانګ او مضبوط دی دغه رنګ ته د دیو تعلقات موازنه وکړه د بین الاقوامی تعلقات د هندوستان او د پاکستان ته موازنه وکړي نو د هندوستان تعلق در اوچتو ملکونو سره چې دنیا کې 1 نمبر ملکونه دي سپر پاور ملکونو سره ویل کې دغه سره تعلق دی امریکای سره تعلق تر دیو دغه رنګ یورپ سره تعلق دی دغه رنګ د روس سره تعلق دی کم مغربي ممالک چې دي هغه سره دیو مضبوط تعلق دی او د پاکستان تعلق وګوره د چاینا سره تعلق دی دغه رنګ د سعودي عرب سره امارات سره د تعلق دی دغه رنګ ترکیه سره تعلق دی کم چې نور د مسلمانانو ملکونو د هغه سره تعلق دی دا خو دومره قوي مضبوط پاورفل ملکونه نه دي بهم الله رب العزت پاکستان لا فتح ورکړه دا ولی دا صرف او صرف در الله رب العزت امداد دی دا صرف او صرف دا د الله رب العزت په امداد صدر سکیږي